نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم. دا سورة هود دے او نهم رکو شروع کیگی. پدې رکو کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو په سلسله کې د حضرت موسی علیه السلام او داغه د قوم بیان فرمایي الله سبحانه وتعالی ولقد ارسلنا او په تحقیق سره لېږلو مونږه موسی علیه السلام لرا بیااتنا پخپلو نشانیانو سره وسلطان مبین او هغه کلاو سند سره خاره سند سره هغه سو چې موسی علیه السلام له الله سبحانه وتعالی دوه غټي معجزې ورکړې وي. یو دا چې الله سبحانه وتعالی هغه سره یو چوکاوا یا همسانوما ټایپ او هغه چې باغ کله پسبکه باندې غرزول داغې نه باج د حاج جوړه شو او بیا د الله چې کله ترخ کې ورکو ورو به وستو نو هغه بل کړه غټ لیټ د گاډي د ټرک د لیټ غونتی به داسې بلیدو نو ډیر رڼا به کوله پلک په والو. او دریم دا چې الله سبحانه وتعالی اغلا د دین مخکې به صحیفه راتلې صرف موسی علیہ السلام له الله سبحانه وتعالی په لومبیزل تورات کتاب ورکو په تختو باندې لیکل شوی. نو دا هغه کولو سنتونو چې الله پاک هغه طرف ته اشاره فرمایله د دې تفسیر بیا مخکې په قران شریف کې ځای په ځای سره غلې دي او صبر راځي بیا. نو الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي الی فرعون طرف ته وملئه او داغه سردارانو طرف ته. د فرعون او داغه سرداران چې کوم دي هغه دغه وخت کې په بادشاہي کې فتبعوا نو تاسو تابعداري کوي امر فرعون یعنی تابعداري کولا امر فرعون د فرعون یعنی د فرعون چې به کوم حکم وکړو د هغه به مکمل تابعداري کوله یعنی د هغه حکمونه به نافذ کول په علاقه کې ډېر جابرانو سردارانو کنه د هر قوم کې مشران جوړ کړي وو او بیا دغه مشران چې کوم دي هغه به یعنی د فرعون هغه امر جاری کولو. نو الله پاک فرمای وما امر فرعون برشید او نو دغه حکم د فرعون صحیح دا صحیح حکم د فرعون نو چې یعنی مطلب دا چې هغه په دومره زور باچول او خلک به مجبور کول او د فرعون اره خبره به چې کوم دی ډیر په یقین سره او په دغه سره یعنی په خلکو منوعوله په زور باندې یقدم قومه. نو الله پاک اوس دغه سزا فرمایي په قیامت کې په آخرت کې چې دا خو دغه حرکات په دنیا کې نو وې دې به مخکې وي دا خپل قوم نه یوم القیامت په ورځ د قیامت کې په بیرو په زنجیرونو کې وتړل شوی او فرشتي به راوړي فاوردهم النار او بیا به ورسولې سي مخامخ د اورتا اور ورته جهنم ته مخامخ کی چې اوس ګوري ورته تاسو به دې کې ورچو. یو مجرم د پاردام ډیره کافی ده کنه چې هغه تا خپل انجام پسترګو باندې ښکاری وبئس الورد المورود او ډیر زیات
خراب مقام دی هغه چې کوم ځای ته به دی ورچولی شي، کوم ځای کې به چې دی وردننه کولی شي، کوم جهنم ته او کوم اور ته، نو هغه ډېر خراب مقام دی، ډېر خراب ځای دی. الله پاک ورته خراب ویلي دي، نو اب څومره خرابي، څومره شدت سره. واتبعوا او بیا ولګېد هغه پسې فی هذه په دې دنیا کې لعنتن لعنت و یوم القیامت او په ورځ د قیامت په دې باندې لعنت په دنیا کې هم پای باندې لعنت وشو. ولې چې الله په داسې مرګ باندې په ضلالت سره مړ کړ چې په سیند کې چې غوپې ورکې غوپې په سمندر کې، او دی چې کله موسی علیه السلام پسې په دغه سیند باندې ورپورې کېدل، نو هغه په الله پاک روان کو سمندر چې روان شو، نو بس ټول غوپې ووهلې. نو الله پاک وایي چې دلته مې په لعنت ورولو و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې هم په دې باندې لعنت وي. بئس الرفد المرفوض او ډېر خراب انعام دی هغه چې کوم دیلا ورکړی شو د خپل ضد او د کفر او د عناد د وجنه. الله پاک پر دا خراب انجام او انعام ورکو. ذالک من انباء القرى. اوس الله پاک اوس د موسی علیه السلام پورې واقع راغی. نو الله پاک فرمایي چې دا هغه خبرې دي، خبرونه دي دا هغه کلو او بستیانو والا د مختلف چې تاسو ته بیان شو، نقصه علیکا چې موږ بیانو تاسو ته اے پیغمبر علیه السلام. منها دا اغینا قائم اوسم سو پسمکه کې د چا هغه بلډینګونه قائم دي، یعنی هغه بستیانې چې تاسو پای باندې تیریږئ د آثار قدیمو په شکل کې هغه ولاړې دي، او بعضې داسې دي وحسویر چې هغه بالکل میټاو شوي دي، ځمکه پې اواره شوې ده. کوم چې کچا بچه کورونه عام آبادی وي لکه میره شوه زمونږ د اوس یا داسې که نه چې پخې آبادی نه وي، بس چې سیلاب پې راشي هر څه بس اوار کی، یا پې زمانه تیره شي 100-200-300 کاله، نو هغه هر څه اوار کی او میټاو کی، بالکل هغه بالکل اواره ځمکه شي. وما ظلمناهم او مونږ وایي ظلم نه کوو په خلکو باندې، مونږ په دی باندې هم څه ظلم نه کړی چې ګیري یاره په دی باندې مونږ ظلم کړو، زیاتې مو ورسره کړو. ولکن ظلمو، لیکن دی په خپل ځانونو ظالمانو، دا ظلم دی په خپل ځانونو باندې په خپله کړو، انفسهم په خپلو ځانونو باندې. فما اغنت عنهم، نو یعنی دی بچ نکړی شو عنهم د دغې نه آلهتهم د دی هغه خدایانو، دی د دغه عذاب نه بچ نه کړ چې د چا به دی عبادتونه کول او چا ته به سوالونه کول. التي يدعون من دون الله، هغه خدایان چې دی به بلل ما سوای د الله نه، من شی ذره برابر. لما جاء امر ربک، کله چې راغو هغه امر د رب ستا، کله چې د عذاب حکم وشو د الله له طرف نه، نو دی چې کوم بوتانو ته او کوم خدایانو ته عبادتونه کړي هغوی ذره برابر د دی امدادونه کو. وما زادوهم غیر تسبیب، او نه اضافو کا د دی دپاره سوای د تباهی او د بربادی ده. د دغه بوتانو عبادتونو دی له څه ورکه په دنیا کې اسم ورنکه، همدغه تباهی او هلاکت طرف ته یې بوتلو. که چېرې دی دغه ضد پرېښې وې او دغه د بوتانو عبادت یې پرېښې وې، د یو الله بندګي شروع کړې وې، الله به دی له یو نږدو یعنی خپل مرګ چې سړي له په کوم په نیټه باندې راځي هغې پورې به یې مهلت ورکړو. څنګه چې عام خلک په خپل مرګ باندې مري، نو بس یو سړی نن مري، بل کال پس مري، بل 2 کاله پس مري، بل 10 کاله پس مري، په یو ځای ټول نه مري که نه، لیکن د عذاب شکل چې راشي نو هغه بیا ټول په یو ځای لاړه.
وکذالک دغرنګ اخذ ربک یعنی هغه نیول دي د رب ستا اذا اخذ القرى چې کله هغه نسی یو بسته والا یو کلی والا وهي ظالمه او هغه ظالمان وي ان اخذه بشکا نیول د هغه چې دي علیم شدید ډیر دردناک دی او ډیر سخت دی سخت دی ول بیا ته سوک خلاصول نشي د الله سبحانه وتعالى د گرفت نه هغه یو ځکه واقع کړه کنه چې فرښتو ابراهيم عليه السلام ته وی چې مونږه خو د لوط عليه السلام په قوم باندې عذاب د پار را لګري شوی وو خو په لار کې تعالی خوش خبرین د زوی درکو نو اول چې هغه یره او دغه ته لګلاړو کړه د ملما په تور باندې چې ایلاس خې تیار کړو هغه بیا پزړه کې هغه یره محسوس کړ چې دغه لاسونه هغه له ورتلو نو بیا هغه ورته ځر کار کو چې موږ فرشتي موږ خوراک نه کوو موږ ته ضرورت نشته نو بیا وی هغه چې کم دینو سفارش کو چې یاره پریږي یا الله او الله پاک داغه بیا د پدی باندې تعریف کو چې هغه ډیر حلیم او ډیر رحم دل ابراهيم عليه السلام خو ای ورته وی چې دا اوس د الله عذاب د حکم یو پیر نافذ شي دی بس دا اوس نافذ دی دا اوس بیا واپس کیږي نو چې موږ واپس لاړ شو او مطلب یې ستاره درخواست بیا الله ته وسو بس د الله حکم شي بس دا اوس کیږي ان فی ذلک لآیه نو پدې کې نشانی دی لمن دا هغه چا د پاره خاف عذاب الاخرته چې او یریدو یا یریږي دا عذاب د اخرت ذالک یوم مجموع دغه ورځ بوي دا به را جمع کول شي دغه طرف ته له الناس طول خلق لرا وذالک یوم مشهود او دغه ورځ چې کوم دا په دغه باندې به ټول حاضر کړي شي خلق یو کس هم نشي غیبه دی چې څوک دا وایي چې راځه به چرته کې په غار کې پټ شم یا به د قبر نه راپانه سم هندوان به وایي چې موږ خپل مړي سوزولي وو څوک وایي چې ما خو بس په سیم کې لو کړي وو څوک وایي چې ما کوم ځای کې دغه کړي هر ځای کې چې کړه الله پاک به راجم دی کوي ځان ته بدلوي یعنی هر څوک به حاضرېږي دغه ورځ ته وما نؤخره او مونږ به رستو کو دغه ورځ لرا الا لاجل معدود مگر هغه یو وخت پورې چې دا هغه شماري ورځې دي استاد په نس باندې هغه ډېری دي او زما په نس باندې هغه شماري یو څو ورځې دي ولې چې د الله په نس باندې خو یو ورځ زر کال د آخرت په لحاظ سره نو چې زر کال تیر شي د الله په نس یو ورځ تیر شي او څو پیړۍ پکې تیر شي لس پیړۍ او څو نسلونه پکې تیر شي کم از کم یو سره پیدا شي هغه بیا بوډا شي په یو صدې کې پورا او هغه پسې نوسی کروسیم رالوي شي په یو صدې کې دغه شانتي په بل صدې کې نو لس صدې چې تیر شي چرته داغه مخکینو پتم نه لګي چې څه شو نو په یو صدې کې سړي خپل تیر نیکو غور نکړ یاد نه وي دغه دې که پورې خلکو ته صحیح یاد وي نو تر نیکو غور نکړ سړي ته یاد نه وي نو دا الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دا د شمار وخت دی او بل خدای چې د انسان مرګ سړي لراغو بس په د باندې قیامت نافذ شو دی او سره قیامت انتظار کوي نه عمل کولی شي چې دې په بیا به نجات مومي بس په د باندې هغه ابتدایي مراحل شروع شي یوم یاتی په دغه ورځ باندې به چې کله راشي دغه ورځ لا تکلموا نو نه بشي کولې سو خبري نفس اس یو کس الا باذنه مگر په اذن د الله جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام او ټول پیغمبران به الله سبحانه وتعالى ته بالکل داسې خاموش ولاړي او چې الله چاته حکم کوي چې توای سوي هغه خبره کوي بل بس خبره نشي کولی فمنهم شقي نو بیا به بعض د دینه بدبخت او خيږي وسعید او بعض باندې بخت او خيږي
بدبخت هغه خلک چې په چا باندې د جهنم आवाज وشو او په ګس لاس کې وته عملنامه ملاو شو او نیکبخت هغه خلک وي چې چاته په خلاص کې عملنامه ملاو شو او هغه جنت ته داخل شو. بس دا د فرقې وي فعما الذين بس هغه کسان اوس الله پاک وضاحت فرمایي د شقیانو د سعیدیانو یعنی کوم چې جنت والی دایم بیان کوي او چې کوم دوزخ والی دایم تفصیل بیانوي. فاما الذين پس هغه کسان شقو چې شقی دي یعنی بدبخت دي ففي النار دی خو ورته داخل کړي شي لهم فيها د دې د پاره او په دغه اور کې زفیر و شهیق نو دای په دې کې جاړي او چه بوخي او غریوانونه بزال لشتي خويس بنه کیږي په چغو بجاري د دې جړا فریاد به سوکوري نه وي په جهنم باندې الله پاک داسې فرشتي مقرر کړی دي چې هغه بر چا आवाज ته نه به 50 لخه پکېږي او نه بر چا आवाज اوري داسې فرشتي په خو مقرر کړی دلته غلابیان چې جیل کې چاته आवाज وکړي چرته یو الحمدلله سوک براشي و یاره سره بابا سره کاکا سره بچیا هغه به الله پاک داسې سخت زری دای زړه نشتا چې پچای خفکی او رحم ترس پای د پچابان راځي او بیا بډې وي مطلب دا چې چغې بم وخی او جاری بم خالدین فیها او وی به همیشه پدې کې ما دامت السماوات والارض ترکوي پوری چې قائم وي اسمانونه او ځمکې الا ما شاء ربک مگر چې وغواړي رب ستا نور څه ان ربک فعال لما يريد بشک رب ستا چې سری هغه کوي سچ غواړي سچ د الله مرضی هغه کوي نو دا الا ما شاء ربک الله پاک د هغه خلقو د پاره فرمایل چې د جهنميان خو خالدین فيها خدا خو د کفارو د پاره شو او دا کوم منشا د الله چې دن وې دی په زرګونو کاله څوک په لکونو کاله څوک په کرونو کاله او پکې وسیږي د خپل ګناه مطابق چې چا کلمه او یو ذره برابر ایمان وړي وي نو دوره مو د پس بیا چې کله د جهنميان ایماندارو خلکو ته پیغورو کې چې تا خو مړم کلمه ویلې و تا کلمې څه فائدہ ضرورت شوی دا الله رحمت په جوش کې راشي او الله پاک وو د جهنم داروغه ته وي چې هر هغه انسان رو باسا چې چې په دنیا کې یو پیرم کلمه وي او ذره برابر ایمان موړي وي اگر رو باسي نو ټول خلق ورو باسي یو انسان چې کم دی نو هغه پاتې شي وی الله ورته چې یو کس پکې بلم دی الله ته پته ده کنه او هغه فرشته به ونی ویني هغه اب کوله شي وي او د جهنم په یو ګټ کې په کنده کې به پروتي او بس بالکل داسې بخکاری لکه چې لوټي یا کاوي یا کوله وي دا غي په ویخ کې الله سبحانه وتعالى به ورته بیا زیو خي چې تلار شه او په جهنم کې هغه پلان کې ګټتا هغه کې هغه ګټه غونته چې تا تخکاری دل داسې کچان ورکنو دل بدا دوله موږ وګورځيږي او دا لګي موږي به ته لګداخ شي نو بس بیا 60 سره به باسه بس دا دی به چې کم دی نو ورپسې چې بیا غو په وخت یو لاړ شي جهنم هغه ویخته هغه نه باغره او باسي او بار به او باسي دی به تک تور شي وي صرف د استرګې او پکې لګي ښکاری الله سبحانه وتعالى بیا ورته وایي چې نو د سره الله پاک یو حدیث مبارک مې د دې باره کې په بخاری شریف کې لوسته چې د سره الله پاک د مذاکر داسې خوري خبرې کوي او هغه کې ودته وایي چې دې رو باسي نو دې ولګه ساوالي چې جهنم نه وروته ما نو بیا به د جهنم په کناره باندې داسې ودري نو دا هغه اگر لوګي او تاو بیا هم دل راځي دی به خو سموده خو ساوالي د جهنم د ور نه وروته نو چې سموده تیر شي داسې لږ وخت نو دی به بیا فریاد الله تو کې اے الله ما خو لګوټي د جهنم د ور د خلینه لګ لري کې چې دا لوخړه او دغه خو مال ډېر تکلیف راکړي
الله ورته بل سوال خو به کې زما بنده وای قسم مې دې ستا په ذات باندې چې زه بل سوال به نه کوم. الله ورته فرشتو ته وایي چې ښځه وایي دی لږ اخوا کوي او دغه سوري ته کوي چې سوري ته کوي ای کې یو سټپ بلم بیان شي چې زه د مخ به هغې طرف ته خدای به اړولی نه شي او دغه مخ به د په خپل اختیار نشي اړولی وایي چې زما را مخ ته واړوه نو مخ به واړئ. بیا به دی وایي چې داسې به سوری صحیح کړي چې مخې واوړي نو بیا به سوری صحیح کړي. نو په دغه حدیث کې بیا تفصیل داسې دی چې دی به بیا الله ته ای الله دغه سوري ته مې که که نه وګوره دونه دې راوویستم او بس دا اوس یې راله شا وسوځوله دې سوري ته مې که الله ورته خو یې ډېر بې وعدې یې که نه که نه بل سوال خو به نه کوې یاره ستا په ذات مې دې قسم وي بیا به نه کوم. بیا به الله پاک فرشتې ته حکم کړي زه به ووایه نو وایي دی به هلته کې ښه ساعت ولاړي لکه ښه وخت او هلته به لږ سکون واخلي او لږ ارام به واخلي سوري باندې به شي دغه به شي نو چې داسې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي او دننه به ورته هغه نعمتونه او خلک پکې ګرځي را ګرځي هورې المان او دا ټول هر څه به وویني باغونه به وویني یخې یخې هواګانې به ترې راوځي د جنت دروازه به ډېره ښکلې وي حسین او جمیل چې هغې ته سړی ګوري بس په کتو به ورته ولاړي. نو فرمایي چې دی به وایي ای الله ای الله لږ غوندې خو مې وردن نه کړې کله چې زه را دننه مو وینم که نه وایي تا ما سره واده نه وه کړې یاره خو بنده ډېر واده خلافې. نو الله پاک به ورته وایي چې بیا بل څه خو به نه غواړې ای الله ستا په ذات مې قسم وي چې بل څه به نه غواړم. الله سبحانه وتعالی به د سره دا یو دغه غوندې کوي دلجویي به ورسره کوي او بیا به چې دی کله د ته به حکم وشي چې وردن نه کوي نو چې وردن نه کي نو د را شکر به پکې جدا وي او د جنتیانو خو به ډېر حسین او جمیل ښکلي شکلونه وي که په دنیا کې ډېر یعنی ډېر بدرنګه انساني خو په جنت کې به حسین او جمیل شي یو کدونه به شي یو حساب کتاب به شي ښکلی به مزین ټول ښکله حسین جمیل به شي. نو فرمایي چې دی کله دغه تلاړ شي نو دی بس چې داسې د الله فرشتې ورته وګوري نو ده کې به یو داغ ښکاري داغونه به پرې ښکاري دغه به پرې ښکاري. الله ورته دا حیات دی اوبو کې چشمه کې وله غوپه ورکوي نو هغې کې به وایي چې دله څنګه غوپه ورکړي داسې سټی ونیسي او داسې پکې راتاو کړي که نه وایي دی به داسې صفا شي چې په ده باندې به ذره برابر دبه هم پاتې نه شي یو خال قدر ته هم پرې پاتې نه شي صفا سوتره به شي او ډېر ښکلی حسین او جمیل به شي. نو الله سبحانه وتعالی به د نه هر څه لرې کړي او بیا تر دې پورې راغلي په حدیث مبارک کې چې الله پاک به ورته فرمایي چې وغواړه زما بنده ته څه غواړې دی ورته یا الله بس یو بنګله غواړم یوه هوره غواړم او بس د خپل خواهش مطابق چې کوم زمونږ دنیا کې خواهشات دي او یو تخ غواړم او ډېر ښکلی دا غواړم هغه غواړم الله به وله ورکړي ورته وایي نور هم څه وغواړه که نه ګوره الله دومره کریم ذات دی وایي تا خو لا څه غوښتي نه دي دا خو هېڅ هم نه دي لا تا چې څه وغوښته وایي یا الله نو وایي ما ته خو نور څه پته هم نشته خو بس نور څه دی دې کې وایي ښه ښځه نو وایي هلکه دله دام ورکوي او دام ورکوي او دام ورکوي او وایي دون نعمتونه وایي بس دی به دونه خوشحال شي چې یا الله ته د تعریف لایق یې او ته ډېر زیات پاک یې او ته ډېر زیات بلند ترین او درجو والی دا الله ډېر تعریف په شروع کړي او الله سبحانه وتعالی په ده باندې رحم وکړي دی به جنت کې داخل کړي. دا د هغه اخري جهنمي واقعه په حدیث مبارک کې راغلی چې ما تاسو ته بیان کا. نو دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان ربک فعال لما یرید بېشکه رب ستا چې کوم دی هغه کوي هغه چې څه اراده وکړي. واما الذين سعدوا او هغه کسان چې هغه نیکبخته دي ففي الجنة نو دی به جنت ته داخل کړي شي خالدین فیها نو دی به په جنت کې همیشه د پاره دا نه چې بس بیا 10 کاله وي 20 کاله وي 100 کاله وي 1000 کاله وي مليون وي ټریلیون وي نه بشمار کالونه وي ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك تر کومه پورې چې الله سبحانه وتعالی د ازمکه او اسمانونو قائم او دائم وي
عطاء غیر مجزوز او دا بخشش وی ډیر به انتها د الله د طرف نه پدای باندې ولی چې په خپل عمل باندې انسان جنت نشي حاصلولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا صحابه ته وی چې په عمل تاسو چره مو جنت ته نشئ تللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي وی چې ته هم و یاو زه هم په خپل عمل نشم تللی، یعنی دا الله په فضل او کرم سره وزم. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی هغه طرف ته اشاره فرمایله فلا تک فی مریۃ، نو موږ کې غته پس دوکه کې یا په شک کې مما یعبد هؤلاء دا هغه چا په باره کې چې عبادت کوي د دې خلکو، وما یعبدون او نه کوي د عبادت الا مگر کما یعبد آباؤهم څنګه چې عبادت کړي د دې هغه پلارانو نیکانو من قبل دین مخکي، یعنی د دین مخکي چې کوم آبا او اجداد د دې عبادتونه کول دی او مغي پسین خت دي. و ان او موږ چې لموفوهم ضرور به پورا ورکو نصیبهم د دې هغه حصہ دی لرا غیر منقوص چې اسم پاره کې کمی نه کیږي. دی چې څومره د الله نافرمانی کړي دومره سخت عذاب بوته ملاويږي، یعنی پای کې به کمی نه کیږي. موږ به چې دای سونه کړی دای نه زیات هم نه ورکو، چا باندې الله ظلم ذره برابر نه کوي. چې چا څومره ظلم کړی وي څومره په ځان باندې دلته کې ګناهونه بار کړی وي او ما عمر سزا ورته ملاويږي، دا غیره به زیات ورته نه ملاويږي. دا الله ډیر کریم دی، اچھا سره ضد نه کوي، چا نه زیاته بدله نه اخلي، بلکې معفو کول دا عادت دی. خو کفر او شرک خو الله بالکل نه معاف کوي. باقی نور چیزونه دي نو چې چا حق والی وي او انسان دا غي نه خپل حق معاف کی، دا یې معافي مغواړي چې له کوم تکلیف رسول وي او بیا مطلب دا نو الله به معاف کی. او کله دا حقوق ځان سره یوړل بیا واغ تکردنه خنیک اعمال براغي په بدل کیږي. الله پاک دې مونږه ټول د داسې عملونو نه پامان کی چې هغه زموږ د آخرت د پاره د نقصان ذریعہ جوړ شي. الله سبحانه وتعالى دې موږ جنتونو ته داخل کی او د دوزخونو نه مونږ الله پاک پامان کی. یا الله زموږ د اناس ته خپل لرګه قبول او منزور کی. پمون کې په کورونو هسپتالونو کې ولا یا الله سمرا چې بیماران دي شفایابي کې مؤمنان مسلمانان او سمرا قرضداران دي قرضونو نه اخلاص کی. د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کی. د حق والا د رزق فراغ سبب زموږ ټول په خپل کور کې وطن او خپل زینو کې وکي. یا الله ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکي او یا الله هدایت ته وکي او یا الله زمونږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شي دی ټول مغفرت وکي. زمونږ په دې کې څه کمې زیاتې په معنا او په مفهوم کې شوي دی مغفرت وکي. په آخر کې زمونږ هم دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.